बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोबाइल शता सर केबल तاسو رشته دی اوس دا کلاس بوله زما اخر کې د زر سن کېږي سیده دا وخت د اوس ټایم لګېږي زما بیا بل کلاس دی هغې ته هم ټایم کم 5 بجو کلاس کې به ته سینډ کړم صحیح ده راځو اوس به درس ووایو ځکه ټایم کم دی دلته به اخره کې سینډ کړو زه ته به ورته بیا سینډ کړې لیپټاپ کار خو به دې نه وي کلاس ته راغلی نو څلور بجې کار یې چېرته دی سی لینگویج زمونږ لیکچر نمبر 23 دی که نه 24 25 پنځه نمبر درس دی او زمونږ ټاپک چې پوینټر باره کې مې یو څه خبرې کړې وې پوینټر څه ته ویل کېږي پوینټر مینس point to memory location. پوینټر اصلا کې دې ته ویل کېږي چې موږ میموري لوکیشن ته چې وکړو پوینټینګ وکړو پوینټ خپله څه ته ویل کېږي اشارې یا نښې ته موږ ویلی شو د دې باره کې هم خبرې کړې وې که نه صحیح شو زاپانې به خبرې وکړو لږه او دویم ټاپک زموږ چې دی هغه څه دی string handling in memory string handling through array pointer reference so هغه ما تشریح کړي وو reference خو نه ته ویلو pointer and reference دویم ټاپک چې دی موږ سره string handling through array اوس بیا تاسو چې دې ټاپک ته څنګه راځو ارې تشریح کوو خو موږ یو خبره کړې وه چې موږ کله په سی کې ولیکو کار او له هغې نه پس موږ ډیټا ټایپ کار والو او د نیم دپاره نو دلته موږ سیز سټور کوو 20 دا څنګه کار کوي میموري کې څنګه ځای نیسي او موږ ارې ویلې وه مخکې که فار ایگزامپل موږ داسې ولیکو انټ سکور او ارې مطلب دې کې زه سیز ورکړم 10 نو د دې او د هغې ترمنځ فرق څه شی دی په دې په اړه باندې انشاءالله نو خبرې کوو په دې کې لومړنی ټاپک موږ سره پوینټر اصلاً کې یو امپورټنټ او ضروري ټاپک دی پوینټر مینس پوینټ ټو میموري لوکیشن موږ ویلو کله چې په یو میموري کې موږ خپله ډیټا سټور کوو ضرور به دغه ډیټا په یو نومیریک ایډرس باندې سټور کیږي چې دې نومیریک ایډرس ته میموري ایډرس موږ ویلی شو مثال په ډول موږ لیکلو انټ a is equal to 20 صحیح ده موږ میموري کریټ کړه میموري لوکیشن هم کریټ کړو د څه په نامه باندې د a په نامه باندې او په دې کې موږ ویلیو سټور کړه 20 اوس کله چې دا شل په دې a کې سټور کیږي د میموري په کوم ایډرس باندې دا سټور کیږي اوس هغه ایډرس ته اشاره کول یا پوینټ کول دا اصلا کې د چا کار دی دا د پوینټر کار دی همیشه لپاره دا یاد ساتئ چې د میموري کوم ایډرس دی هغه به همیشه نومیریک وي او پازیټیو عدد دی د میموري ایډرس چې کوم دی کله موږ سره نیګیټیو نشي راتللی اوس د پوینټر لپاره رولز څه شی دي د پوینټر دپاره رولز دا دي چې موږ به یو بل ویریبل کریټ کوو چې هغې ته به پوینټر ویریبل ویل کېږي فار ایگزامپل پی ټی آر پوینټر خو د دویم ویریبل نه مخکې به موږ چې ږدو سټار یا د ډیټا ټایپ پسې به موږ سټار ږدو بیا سپیس یا به په دې طریقې سره موږ الو او یا به موږ لیکو انټ پی ټی آر انټ سپیسټریک پی ټی آر منځ کې یا دلته منځ کې سپیس کې پروا نه کوي خو اصلا اصول دا دی چې یا به د ډیټا ټایپ پسې موږ لیکو او یا د ډیټا ټایپ نه وروسته د نوم په سر کې به دا موږ لیکو دا دو طریقې د دې دپاره چې دي دا د پوینټر ساینټیکس دی اوس د دې پیدا موږ سره څه شی دی د دې پیدا دا ده چې موږ دلته یو ویریبل کریټ کړی د a په نوم باندې چې کوم ویریبل موږ سره کریټ شوی دا ځان ته یو میموري ایډرس لري فار ایگزامپل د دې ایډرس موږ سره دی 2000 اوس دغه ایډرس
د ځان لپاره موږ ته پکار دی چې وښودل شي چې زموږ د A د دې میموري لوکیشن ایډرس څه شی دی. دغه ایډرس راخیستل او په دې ویریبل کې سټور کېده دا اصلا کې د چا په ذریعه کېږي؟ دا د پوینټر په ذریعه کېږي. ویداوټ پوینټر موږ نشو کولی چې د یو میموري ایډرس د ځان لپاره څنګه کو شو. او دا یاد ساتئ چې د کوم میموري لوکیشن ایډرس موږ ځان ته شروع کوو نو هغه به یو ویریبل وي او دغه ویریبل ایډرس په پوینټر کې سټور کېده. دغه پوینټر به السو دا به هم ویریبل وي. اوس مثال زه تاسو ته درکوم د دې میموري لوکیشن ایډرس دا د چا ایډرس شو؟ دا د A ایډرس شو. اوس دا پوینټر په خپل یو ویریبل نو د دې په خپل یو ایډرس وي که به نه موږ سره یعنی کوم ایډرس چې هغې لري دغسې سیم ایډرس چې کوم دی دا به د پی ټي آر لپاره هم وي. فار ایگزامپل د پی ټي آر میموري ایډرس چې کوم دی هغه موږ سره 2003 دی. نو د دې ځان ته یو ایډرس دی او د دې ځان ته ایډرس دی. که چیرته فار ایگزامپل موږ دا ایډرس په دې کې سټور کو د دې ایډرس د A ایډرس چې کوم دی په دې کې سټور دی او خپله د پی ټي آر اډرس په کوم ځای کې سټور دی. د هغې لپاره موږ خپل ویریبل نه لرو. اوس موږ داسې هم کولی شو چې موږ د همدې پوینټر خپل کوم ایډرس چې دی هغه موږ ګورو او د هغې سره څنګ کې د A چې کوم ایډرس دی هغه هم په دې باندې موږ وګورو. اصلا په دې پوینټر کې به د چا ایډرس پروت وي؟ د A ایډرس به پروت وي. خو تاسې کولی شئ د خپل پوینټر چې کوم ایډرس دی هغه هم ځان ته شو کړئ او د A چې کوم ایډرس دی هغه هم ځان ته د دې پوینټر په ذریعه باندې شو کړئ. اصلا دې سینټکس داسې کېږي. موږ دو لوکیشن لرو. یو لوکیشن د A لپاره دی او بل لوکیشن د څه لپاره دی؟ د پوینټر. دا د A لوکیشن دی او دا د چې لوکیشن دی موږ سره دا سټیریک پی ټي آر لوکیشن. فار ایگزامپل د دې چې کوم لوکیشن موږ سره دی د A چې کوم لوکیشن موږ سره دی یا ایډرس چې کوم دی هغه موږ سره څو دی؟ 2000 به د پوینټر په ذریعه باندې چې ته سټور کېږي د پوینټر په ذریعه به پوینټر ویریبل کې سټور کېږي. خو د دې نه علاوه چې کوم دی د پوینټر په خپله یو ایډرس هم موجود وي. فار ایگزامپل 2002 د دې ایډرس دی. نو هر یو لوکیشن خپل یو ایډرس لري. ته کولی شي د دې ایډرس اتومیټیک د پوینټر په ذریعه وګورې خو د A چې کوم ایډرس دی هغه به د څه په ذریعه کتل کېږي؟ هغه د پوینټر په ذریعه به کتل کېږي. ځکه په دې کې به موږ یو ویلیو سټور کړو. فار ایگزامپل 3000 ویلیو ما سټور کړی په دې کې. موږ د دې 3000 ویلیو ایډرس چې شی دی 2000 ایډرس به چې ته سټور کېږي پوینټر کې. کله چې موږ د پی ټي آر آوټپوټ ټلو نو موږ ته به د آوټپوټ څه راځي؟ 2000 به څه وي؟ د A ویریبل یا د میموري لوکیشن ایډرس به یې موږ سره. خو که چیرته موږ سټیریک پی ټي آر الو نو بیا به موږ ته څه راځي؟ ګوره دا څو قسمه آوټپوټ تاسو ته درکوي. که فار ایگزامپل تاسې سی آوټ A کوئ نو د دې آوټپوټ به څه موږ سره؟ د دې آوټپوټ به موږ سره 3000 وي. ځکه په A کې څه پروت دی موږ سره؟ په A کې موږ سره 3000 ویلیو پرته ده که نه. خو که فار ایگزامپل موږ سی آوټ فار ایگزامپل پی ټي آر کو نو د دې آوټپوټ به څه موږ سره؟ د دې آوټپوټ به موږ سره 2000 وي. که فار ایگزامپل موږ سی آوټ پی ټي آر د پی ټي آر نه مخکې اینډ اپریټر کېدو بیا پی ټي آر ولیکو د دې آوټپوټ به څه موږ سره 2002. یعنی معنا دا ده چې دې به موږ ته خپل ایډرس په خپله څنګه کړي؟ آوټپوټ کړي. خو د په دې شرط چې د پی ټي آر مخکې موږ کوم اپریټر کېدو؟ ریفرنس اپریټر کېدو. ریفرنس اپریټر تاسو ته ما ویلي و ریفرنس اپریټر تیر کلاس کې که نه چې ریفرنس اپریټر څه کوي؟ د یو میموري لوکیشن ایډرس ته ویلیو څنګه کوي؟ اسین کوي. خو چې کله تاسې په خپله پی ټي آر ولیکئ دا د پوینټر نوم دی او د هغې نه مخکې تاسې ریفرنس ولیکئ نو دوی به د کرنټ میموري لوکیشن ایډرس تاسو ته آوټپوټ کوي. او که چیرته فار ایگزامپل موږ داسې ولیکو سی آوټ سټیریک پی ټي آر ولیکو د دې آوټپوټ به موږ سره څه 3000. یعنی معنا دا ده چې سټیریک پی ټي آر د پوینټر نوم دی. که سر کې سټیریک ولیکو دی به اتومیټیک آوټپوټ ته د هغه A ویلیو چې کومه ده هغه درکوي. په هغه ایډرس باندې چې کومه ویلیو ده د هغې آوټپوټ به دې تاسو ته اتومیټیکلی درکوي.
मतलब مې صرف دا دی چې موږ به د یو بل میموري لوکیشن ایډرس په بل ویریبل لوکیشن کې څنګه سټور کو د هغې لپاره طریقه دا ده چې تاسې به پوینټر استعمالوئ او د پوینټر سینټیکس موږ سره په دې شکل دی سباونه پوه شو ته که نه سټریک کېنه سټریک دلته اوس ګډوډ ناست بار طرف نه ګوره شي ښه زه ولیکم stdio.h بیا به د هغې نه وروسته چې ولیکو موږ مین به ولیکو د مین نه پس به چې کوم موږ چې سټر کو لکس دا ګوره ریپیټ طرز دی تکراري دی ښه تېر کلاس کې موږ ویلی دا ټاپک ویلی مو که نه ښه انټ a از اکول ټو صحیح شو هلک صبر ځینې ټاپکس پاتې مې چې راتلونکي دغه کې به دې کې ما ویلې خو اوس سر نه مې ویلی زه به ولیکم 3000 فار ایگزامپل په ا میموري لوکیشن کې ما څو سټور کړه 3000 اوس زه یو بل ویریبل کریټ کوم سټیریک پی ټي آر په نامه باندې که چېرته د ا ایډرس په پی ټي آر کې سټور کو موږ به څه لیکو پی ټي آر از اکول ټو اینډ ا په همدې شکل هم ویلي و که نه معنا دا ده چې د ا ایډرس راواله او په کوم ځای کې سټور کا اوس د ریفرنس څه کار دی د دې ایډرس راخیستل او بل ویریبل ته اچول کوم ویریبل چې کوم تا ورته منشن کړی دی پی ټي آر خپل ویریبل دی خو کوم ماډل ویریبل دی موږ سره پوینټر ویریبل دی ځکه سټیریک د هغې شته دی اوس که زه سی آوټ کړم یا فار ایگزامپل پرنټ ایف واخلم پرنټ ایف سټیریک پرسن ډي او د هغې نه وروسته د چا دغه والم آوټپوټ پی ټي آر والم نو تاسې یاد ساتئ چې موږ ته به د دې لپاره پوینټر ټو د دې چې کوم آوټپوټ راځي هغه به د ا میموري لوکیشن چې وي ایډرس به یې موږ سره دا یو ایډرس دی او دا ایډرس د کوم میموري لوکیشن دی د ا میموري لوکیشن ایډرس دی مطلب باندې ورسېدی که نه اوس ګورئ مثال اینڈ بی هر یو ایډرس به د بل میموري لوکیشن ایډرس سره څنګه وي ډیفرنٹ به وي د دې لپاره به څه لیکم زه اینټ سټیریک فار ایگزامپل زه لیکم زیډ نو زه به څه ولیکم زیډ از اکول ټو اینډ چې شي اینډ بی معنا دا چې د بی ایډرس اساین که چا ته زیډ ته اوس ته راشه په دې ځای کې پرنټ ایف پرسن ډي کاما چې کاما زیډ که نه راځه کمپایلیشن وکړه دی به اټومیټیکلی رن کړي اوس تاسو د دې ترمنځ دې ځای کې به والو سلیش ان کمپایل یې کړه ها دا به را کاپي کو کنټرول ایکس سره او دې ځای کې به څنګه کو پیسټ به کو دا ځان ته یو میموري لوکیشن ایډرس دی او دا ځان په دې کې یو خبره تاسو ته کلیر شوه هغه دا چې موږ میموري ته ډیټا اسین کو او دا دوه برخې لري یو ویریبل سایډ دی یو نیم کانسټنټ سایډ دی نورالحق یو ویریبل سایډ دی او بل کوم سایډ دی نیم کانسټنټ ما تاسو ته دا ویلو چې د دې دوه نه علاوه هر یو میموري لوکیشن خپل یو نومیریک ایډرس لري هغه ایډرس کوم یو دی هغه دا او دا ایډرس په د چا په ذریعه کتل کیږي دا به د پوینټر په ذریعه کتل کیږي مطلب باندې ورسېد تاسو کنه without pointer we cannot store memory address to variable ضروری دا ده چې د دې په ذریعه باندې به کوم دی ایډرس دلته سٹور کیږي د ریفرنس په مقصد پوه شئ تاسو شي دا د پوینټر خپل سینټیکس دی لکه موږ اوس ویریبل ویل آوټ دی دا ویریبل شو سمپل دې په ذریعه ویلیو سره دی تاسو کېږي خو چې کله ته پوینټر دا سټیریک کې د معنا د دې چې دا پوینټر شو صحیح شو هر څه خپل یو سینټیکس لري که نه د پوینټر سینټیکس شي دی چې په سر کې به دی اوس په سی کې چې کوم دی صرف پوینټر دی په سی کې خو سی پلس پلس کې بیا this pointer په نوم باندې هم یو پوینټر شته د څه په نامه باندې this
پوینټر الته به دې لیکل کی الته مکمل لیکل کی ډاټ دیس هو دلته هغه خبره نشته ده دلته صرف سټیریک پوینټر دی بس سټیریک پی ټی آر دا خو د ویریبل نیم دی اني نیم چې تاسو ورکړل لګل ته ګوره ما پوینټر ته کوم نو ورکړی زیډ نوم ورکړی اوس فار ایگزامپل اوس دا ویلیو د ما سره ټیک شو دا پی ټی آر ما د سره لیکلی دی که زه چې ته فار ایگزامپل دې ته سټیریک کېدم ټیک شو دی مخکې آوټپوټ د چا راکولو د ا آوټپوټ راکولو را ده که نه اوس به ما ته سټیریک ا سره د هغې ویلیو په آوټپوټ کوي شی به آوټپوټ کوي موږ ته معنا دا ده چې صرف پی ټی آر به چې کوم دی ایډرس آوټپوټ کوي او که ته سټیریک پی ټی آر کې دی د دې معنا دا ده چې په ا باندې چې کوم ویلیو پرته ده یا په ا ویلیو باندې چې کوم اوس ګوره د ا ایډرس خپل شته که نه او موږ پی ټی آر پوینټ کړی چاته دی ا ته دی که ته سټیریک کې دی دی د هغې ایډرس ته اشاره کوي خو ایډرس تا ته نه راوچتوي د هغې ویلیو راوچتوي معنا د دې ایډرس فار ایگزامپل ما ته استی 2000 نو صحیح ده پی ټی آر چې کوم دی دې ته پوینټینګ کوي ټیک ده دې ته پوینټینګ کوي خو پی ټی آر چې کوم دی سټیریک پی ټی آر دا د دې ایډرس په ذریعه دا ویلیو راوچتوي او که چېرته سټیریک کې نه دو بیا د دې ویلیو په ځای څه راوچتوي موږ ته ایډرس کوم ایډرس راوچتوي کوم ایډرس چې د ا دی ګوره کوم ایډرس چې د ا دی د ایډرس آخر کې څو دی 12 دی خو که د دې په ځای فار ایگزامپل تاسې اینډ اپریټر کې دی اینډ اپریټر بیا به دې تاسې ته په خپله د پی ټی آر چې کوم ایډرس دی هغه به تا ته آوټپوټ کوي تاسو مقصد باندې ورسېدی که نه د پی ټی آر چې کوم ایډرس دی هغه به څنګه کوي درته هغه به دا تاسې ته آوټپوټ کوي یو کوشش به دا تاسې کوئ چې په دې کې موږ دوه قسمه ډیټا ټایپ لرو اوس ګورئ ساین او انساین ډیټا ټایپ دی ساین او انساین معنا دا چې پازیټیو کې چې نیگیټیو اوس په ساین ډیټا ټایپ باندې کوم ویلیو سٹور کوو موږ نیگیټیو او پازیټیو دواړه سٹور کوو او په انساین باندې اوس میموري ایډرس چې کوم دی پازیټیو وي که نیگیټیو وي پازیټیو وي همیشه دپاره به د دې چې کوم دی فارمیټ سپیسیفایر شی وي یو ځینې ټایم بیا موږ ته پرابلم راکړي مشکل راکړي ګاربیج ویلیو موږ ته راکړي وجه دا وي چې تا سره هلته ویلیو نیگیټیو سټور وي ایډرس کله هم نیگیټیو نشي کېدلی په دې اساس باندې فارمیټ سپیسیفایر ورته موږ څه ویلو یو معنا انساین ویلیو چې دواړه سټور کول انساین نه صرف پازیټیو خو دا د څه لپاره دا صرف د ایډرس لپاره ایډرس د نومیریک وي او نومیریک کې کوم ایډرس وي موږ سره پازیټیو ایډرس وي پازیټیو ایډرس لپاره موږ په سر کې څه لیکو انساین لیکو یعنې ډیم موږ لیکلی شو څه پرابلم نشته خو که موږ وایو چې بلکل څه پرابلم مشکل په دې کې آینده کې په مطلب دلته مختلف قسمه ډیټا ټایپس موږ ډکلیئر کړو پازیټیو ویلیو هم پکې سټور کړو نیګیټیو ویلیو هم پکې سټور کړو په دې اساس باندې دلته موږ یو لیکو چې موږ ایډرس ته اشاره کوو صرف پازیټیو ایډرس ته چې کوم د میموري ایډرس دی په دې خاطر به دلته موږ څه لیکو یو موږ صحیح شو د یوې خبرې ته تاسو سوچ کوئ چې ډیم لیکلی شو څه پرابلم نشته خو ښه بیټر دا ده چې موږ څه ولیکو دا په دې خاطر چې نومیریک ایډرس همیشه لپاره څه وي پازیټیو وي نیګیټیو کله هم نشي راتللی په دې اساس موږ د فارمیټ سپیسیفایر چې دی څه ساتو یو موږ ساتو نو څو خبرې موږ واخیستې ګورئ که اینډ اپریټر کې شی به یې موږ سره پوینټر ایډرس اینڈ آپریٹر پوائنٹر ایڈریس کسٹیرک کیدو the a variable value راوچتي او کچیته فار ایگزامپل د دې په ځای باندې without any operator به بچي وي موږ سره به صرف only اماغه پوینټینګ ایڈریس ته کیږي چې کوم ایڈریس تا ورته فائدہ ده چی فارمیټ سپیسیفایر سیو په خپل اتوماتیکلی پیژني هغه آبجیکټ الته ضرورت نشته الته خپل اتوماتیکلی پیژني کنه الته مطلب ضرورت نشته ځکه هغه آبجیکټ کې ان نه هر څه ډیکلیئر دي اوس په دې کې ډیکلیئر نه دي
دلته ولې فارمیټ سپیسیفایر ډي مونږ لیکو ځکه چې د دې په اساس ویلیو راوچتېږي نو په دې اساس مونږ یو لیکو صحیح شو نو په دې اساس دا په سی لینګویج کې موږ سره دا خبرې دي بل دې کې ما تاسو ته چې د کوم ټاپک مطابق خبره کوله نور الحق هغه ریفرنس ګوري بار ذکر کیږي ریفرنس کې یو ایڈریس رالی او په بل میموري لوکیشن ایڈریس کې اچي اوس که چې د مثال دې سره اند اپریټر کې نه دی نو دلته دی وی چې دا هم ویریبل دی او دا هم ویریبل دی نو ته څه کول غواړې مطلب دې شته کنه خیر شته اوس که تاسو په دې کې اند کړئ نو دې معنی دا چې د ا ایډرس حواله او د دې سٹور ګوره دا یو بل څه کې مونږ استعمالول که تاسو خیال کړئ فار ایگزامپل زلیکم اند مثال زلیکم سکور او دا رن ټایم کې زور کول غواړم کم ټایم کې ورکول غواړم رن ټایم کې یا مثال اندغه اډا وګورئ تاسو زبا دغه یو بي به ختم کما یو پوینټر شو ډبل پوینټر بم ډیلیټ کو او دلته به د ا پوینټینګ چاته وشي پی ټی آر ته وشي ځلیکما انټ ا انټ سکور یا انټ ا بس 4 تاسو لیکئ که سکور لیکئ سکور له صحیح دی دلته به د سکور ایڈریس چاته سٹور کیږي پی ټی آر ته سٹور کیږي اوس ګورئ موږ لیکو پرنٹ اف فارمیټ سپیسیفایر چې دی موږ سره ډي که ویلیو موږ اچو ځکه سکور ته ویلیو اچو نو ګورئ تاسو به اند اپریټر دی بیا به لیکئ سکور اند اپریټر به دلته ګوره نه پوینټر شته نه بل څه نه بل څه خالص ویریبل دی خو موږ رن ټایم کې ویلیو دې ته سټور کو نو که ته چې دا کې نه دی نو ته سکور ته ویلیو ورکې خو دا ویلیو به په کوم ایډرس سټور کېږي سکور ته غواړې چې د سکور ویلیو په سکور ایډرس سټور شي په دې باندې تاسو د چیک دی ریفرنس اپریټر دی که ته چې ته ریفرنس اپریټر کې نه دی بیا ته نشي کولی د سکور هغه ایډرس په دې ایډرس باندې څنګه کې سټور کړي نو په دې خاطر موږ چې دو اند اپریټر اوس ګورئ زه لیکم سکینف چې لیکومږه سکینف پرسن ډي بیا چې کومږه دا هم سره میسج دی پرنٹ اف موږ دې لیکو مثال انټر سکور ویلیو دا موږ لیکل موږ بدلته ولیکو ډي بیا به چې ولیکم اند سکور اوس تاسو وګورئ پرنٹ اف موږ به څه ولیکو پرسن ډي زه به ولیکم سکور از پرسن ډي به چېرته کېدو پرسن ډي به د سکور نه دې خوا کېدو موږ اول میسج راکړه بیا ویلیو راوچته کړه بیا کامه د چا نه راوچتوم زه سکور نه دلته بیا د ریفرنس اپریټر ضرورت نشته ځکه ویلم د ریفرنس اپریټر په ذریعه دې ته واچولو بیا د سکور نه راخیستلو لپاره ډایرکټ سکور ولیکئ نو اوس ګورئ تاسو دا رن کړئ دا به زه لرې کوم ځکه زیات خبره ما ختمه کړه پی ټی آر کې چې سټور دی د سکور ایډرس اوس ګورئ او دې نه پس به تاسې سلیش ان کړي چې بیا د ایډرس سره دې سپیس واخلي دا رن کړئ دا به زه سکور کوم ما تو انټر سکور فار ایگزامپل 9000 سکور از 9000 او ایډرس د میموري ایډرس تا دی دې ته به زه ولیکم ګورئ میموري دا ولیکو سکور میموري ایډرس از بس دا راواله خلاص کمپایل کړه زه لیکم 2000 ما ته وایي چې میموري ایډرس سکور از 2000 ایډرس تا دی ولې اول ایډرس را کړی بیا آوټپوټ را کړی وجه دا ده چې دا یو پرسنټیج علامه د دې په ذریعه آوټپوټ راخیستل کېږي نو دا به دې مخې ته کېدو اوس به دا صحیح راسي اوس ولیکه فار ایگزامپل 3000 آوټپوټ دا شو ایډرس دا شو بیا پرابلم نه دی صرف دا پرابلم دی چې موږ دلته چیخې سلیش ان بس همیشه لپاره چې ویلیو ورکو
ویلیو چې موږ کله ورکو ایډرس به هم راوچتېږي دا به راوچتېږي. اوس که دا لوپ کې موږ واچو هر ویریبل لوکیشن به چې دی خپل یو ایډرس لري هغه آوټپوټ او ویلیو به یې دواړه راوچتېږي. د دې استعمال موږ داسې وایو کله چې موږ بهر فنکشن کریټ کړو او فنکشن ته ویلیو موږ حاصل کړو یا سټرکچر موږ کریټ کړو په هغه ټایم کې له دې نه موږ استفاده کولی شو. د میموري لوکیشن نه اوس موږ مثال یو ویریبل کریټ کړی سکور په نامه باندې بل ویریبل هم د چی په نامه کریټ کړی دی پی ټی آر. اوس یو فنکشن موږ بهر کې کریټ کړی دی الته یو ویریبل دی مثال د سکور په نامه باندې زه غواړم هغې فنکشن ویریبل ته ویلیو اساین کړم نو ته چې کله هغې ته ویلیو اساین کړې خو دغه ویلیو به د مین فنکشن نه د ویریبل په اساس هلته اساین کېږي. نو چې ته د دې ویریبل ویلیو هغه د فنکشن ویریبل ته اساین کړي د دې لپاره موږ پوینټر یوز کوو. پوینټر ایډرس سټور کړي دلته که نه نو موږ یو خبره دې کې وکړله که موږ فار ایگزامپل د آوټپوټ دلته موږ سټیریک پی ټی آر ولیکو بیا به د آوټپوټ دغې څه شی موږ سره د هغې ای ویریبل چې کوم ویلیو ده د هغې ویلیو به موږ ته آوټپوټ کېږي د دې لپاره موږ استعمال. صحیح ده. وروسته ټاپک کې انشاءالله بیا هم راځي پریکټیکل دغه کې هم دغه کېږي خو نارملی تاسو دونه یاد ساتئ په سی کې چې د یو ویریبل ایډرس په بل لوکیشن کې سټور کېدل د دې لپاره موږ څه یوز کوو د دې لپاره موږ پوینټر. ریفرنس د څه لپاره استعمالو ریفرنس دې لپاره یوز کوو چې د یو میموري لوکیشن ایډرس راغستل په بل میموري لوکیشن کې اچول د دې لپاره موږ ریفرنس استعمالو. پوه شئ دې باندې تاسې دا ستاسو یو ټاپک شو. ټایم ختم دی دغه سټرینګ هینډلینګ تھرو ارے دا بل کلاس کې تاسو ته